السلام علیکم. زه محمد بشیر نامیږم، د بګن اوسیدونکی یم او د کرګرې کور کوم. مو لګیا وو د کنکې کور مو کولو، ماښام ټایم و، ماښام لمنځونه شوي وو، د کنکې لګیا وو خپل روټین سره کوم کور و هغه م کولو. نو مو ماسخوتانه لمنځه ته چوټۍ کوله، د کانونه به ختو کور طرف ته. ډېر خلک ختلي وو، چوکروان وو، په لیارو باندې وو. نو دې ټایم کې ډازې شروع شولې. چې ډازې شروع شوې ما حیران شو د ډازې کوم طرفه نه شوې. نو یو لښکر په موږ باندې رالو د شیاو طرفه نه، د زنوبین نمایده ګروپ و، هغو موږ باندې لښکر چې کله راوکړو، هغو 5000 سے لیکر تقریبا 10000 لښکر و چې هغو بګن باندې رالولو. هغو کله په بګن باندې رانوتلو، بګن کې د کانونو ته اور واچولو، جوماتونو ته یې اور واچولو، واړه ماشومان یې خپلو زنګیو کې د مور پت کې وسولو. هغه نه بعد زناناو ته ژوندیو ته یې ورونه ویر کړو او مړه یې کالې ویویشتلې، ځناور یې روغ وسولو، قرآن مجید یې وسولې، ډاز یې په واک کې جماعتو کې بمونه خلاص کړلو. هر نمونه څه کوم نمونه اسباب دو سره وو، هغو په دې علاقې کې په دغو خلکو باندې استعمال کړو، لوټ مار یې وکړلو. کوم سامان چې هغو ګاډو کې وړل شولو یو یې وړلو، کوم یې نه شو وړل هغو ته یې اور ویر کړو. هغه تاسو میډیا ته مخامخ ته هغه تاسو لیدای شئ، تاسو ولیدلو. هغو دا لشکرکشي وکړه په دغې علاقې باندې، ژوندي خلک یې وسولو خپلو کورونو کې نه. ته هغه ټایم کې دکان کې موجود وې؟ مو خپل دکان کې موجود وو، مو خپل روټین مطابق خپل دکانو کې کار کولې. وړو مشینه ده، نو تقریبا 8 بجې دي چې بجلی رسي او 9 بجو پرې بجلی وي. نوره بجلی مو ته یوې ورځې 1 غنټه وي، یوه صبحي وي. دغه روټین مطابق مو خپل 1 غنټې بجلی ته د خپل ټایم تېرولو او مو دکانه کې کار کولو. دا تقریبا د شپې څه ټایم و؟ دا تقریبا 8 بجې دا چې برید شروع شولو د بجلی راتللو ټایم کې. تقریبا څو کسان راغلي وو؟ یاري تقریبا 5000 سے لیکر 10000 نه پوسه و کام نو. او ته پکې بیا څنګه بچ شوې؟ مو بس خپل حالو ځلو کې ووتلو ته نه منډه یې کړې؟ دنیا خلکو جماعته طرف ته لمنځه کې وو، مو نیم خلک یو ورون مو جماعته کې وو. زه په خپله باندې دکانه کې موجود وم چې یکدم دراز درو شو. مو سره یو بل ملګری ده، سجید نوم یې ده، هغه ټکټر و بډای کور کوي، هغه هم دکانه کې لګیا وو. داسې نور کسانو هغه مو ته راوللو چې یارې د څه چل د کومې طرفه نه ډازي. مو چې یارې کیدای شي دینه یوه ورځې مخکې چیک پوسټ باندې ډازې کېدلې، چیک پوسټ والا ډازې کولې. مو هغه سوچ چې کیدای شي دوی خپلې ډازې کوي. مو همدا سوچ مو بیا همغه نه بعد هم خپلو دکانو کې ناست وو. خو چې کله یې پمپ ته اور واچولو نو موږ ته پاتې ولګېده چې یارې دا هیر خلک رانوتلي په دې علاقې کې اور واچول. تیلو پمپ ته یې اور ولګاو؟ تیلو پمپ ته یې اور واچول. هغه کې ژوندي کسان وسولو، هغه د ریکارډ باندې پراته دي. تاسو لیدای هم شئ، بینر هم لګېدلي، هغو کې هم لیدای شئ او نیټ ذریعې سره هم تاسو لیدای شئ چې هغه کې ژوندي کسان وسېدل هغه پمپ کې. او تاسو بیا دکان بند کړو که تاسو ډایرکټ بس دکان کولاو پرېښودو منډه هم کړه؟ مو خپل دکانونه خلاص پرېښودو. مو سره د کرویي څه اسباب نه وو موجود چې مو سره مثال ته پاک وای یا مو د برید هغه کې ناست وای چې مو یارې برید کوو یا دې دکانونو کې څومره سامان تاسو نه پاتې شوی و؟ تا ذاتي څومره دکانونه وو پکې؟ یارې مو خپل ځاني 4 دکانو، یو اټه ماشین او اناج ګودام و، د غنم، سوابین، وریجه. 4 دکانونه وو جی، ماشین و، د اناج و. د دې ټوټل تقریبا څومره قیمت و؟ یارې تقریبا زه خو به دا وایم چې کوم د اناج ګودام هغه کې مو سره تقریبا 42 لاک پورې سوابین او وریجه دا سامان یې هغه ټول وسوځېدو؟ هغه ټول وسوله. او دکان کې نور چې کوم دی څومره تاوان شوی و د اناج نه علاوه؟ یارې زموږ ټول نقصان را جمع کړو تقریبا کروڑ نه باندې کېږي څومره نقصان ده. خو دې خلکو ولې دغسې کار وکړه تاسو سره؟ څه مسله وه؟ تاسو څه غلطي کړې وه؟ یارې غلطي خو موږ دغه چې موږ قوم دو سره کاغذ لیکلو، امن معاهده یې ورسره کړې وه چې مطلب نه به ته په ما باندې لشکرکشي کوې، نه به زه په تا باندې کوم. موږ ته به خپله منځ کې پر امن وخت تېروو. بیا د 11 میاشتې 20 تاریخ نه 2 میاشتې مخکې تقریبا په مقبلو کې یوه کنوایي وډزېدله چې هغه کې واړه ماشومان د هغو په خولو کې ډزونه وکړو. بیا هغه کې بعضې کسان داسې وو چې کنوایي نه وتښلو، خونو باندې نه وتلو، خونو کې فنا واخیسته. هغه خلک دوره وبسلو، هغه خلک دو وویشتلو. د یوې مور په قوت کې بچا وي، هغې ورته وویل چې ته ما وله، ما مړه کړه، خیر د څه پروا نه کوي، خو دا ماشوم ما وله، دا ما مړ کوه. اول یې هغه مور ورته مړه کړله، بیا ماشوم ورته مړ کړه. اول یې ماشوم ورته مړ کړو، بیا مور مړه کړله. په هغې خولې کې ډزونه وکړل، هغه په ریکارډ باندې پرتې دي، تاسو لیدای شئ. بیا د هغه په مقابلې کې دلته په دې علاقې کې حمید حسین د دوی مینې د هغه په خپله باندې انټرویو ورکړی چې ما کنوایي کې 11 میاشتې 20 تاریخ باندې چې کومه کنوایي وډزېدله دا څه چا ډزولې ده، هغه کسان مو ته معلوم دي چې دا چا ډزولې ده. چې چیرې تو ته معلوم دي ته حکومت سرکاري سړی یې، ته یو یمیني یې، تو به رابطې وي، تو به هر نمونه هغه وي،
تو به هغه خلک گرفتار کړي، تو په دغو خلکو باندې ولې لشکرکشي کوله؟ هغه په ریکارډ باندې خپل کنفرنس کې دا ویلي چې کومو خلکو کنوي ډزولې خلک مو ته معلوم دي. نو هغه خلک ته معلوم و دغه خلکو باندې تاسو خو په خپله باندې څلور دوکانونه سوي دي که نه؟ ټوټل به تقریبا د بازار کې څومره دوکانونه سوي؟ یاره ټوټل بازار کې خو تقریبا 400 450 دوکانونه په سوي کام بنوي. دا ټول سوي دي؟ دا ټول سوي دي. یو دوکان هم پکې روغ نه دی پاتې شوی؟ دې کې یو دوکان هم نه ده پاتې شوی، په ښه لنټر یې راغورځېدلي. تاسو ټول په ریکارډ باندې لیدای شئ. د لنټر یې څنګه راپرېوتې دومره هیوي چتونه؟ دا ټول چې څومره و د هیر ملک والا چې کوم ګیسونه ورسره و یا د کوم کیمیکل ورسره و کومې سپری وي هغه باندې لیکلي و چې میډ ان ایران دغو علاقو نامې په لیکلي وي، ملکونو نامې په لیکلي وي. دا د مغو مارکیټونو خبره کوو تقریبا ټوټل به څومره مارکیټونه سوي؟ دوه مارکیټونه خو ما ولیدو، یو دا مارکیټ دی دا مکمل سوی دی او یو هغه مارکیټ دی. یاري تقریبا ټول 15-20 مارکیټونه خو وي. داسې فیملی راته ښودلی شي چې هغوی ذاتي طور باندې داسې کروړونو کې تاوانونه شوي؟ ویل نه تاسو په مخکې پرته یي تقریبا یو مارکیټ ته ورکړي چې هغه 30 کروړ نه باندې سوی ده. یو مالک یو کاس ده، یو مالک والا 30 کروړ 30 کروړ نه پوسه ده. او دلته کې په دې بازار کې کم کم دوکانونه وو؟ د وړو والا، د موبایل والا، نور څه څه وو؟ دې کې د دې علاقې بګن علاقې آبادی تقریبا 1500 سے لیکر 3000 پورې به کامه زیاته وي که نه. د خپله ښه شوی علاقه چې کومه ده لکه دې کې موږ سره لیزي هم و، هغو به هم دې ځای کې سوداګانې کولې. د کوم ځای شیاوې علاقې دي دا به هم د ځای ته راتللو پر امن پورته به جنګ و، دوی به دې ځای کې سوداګانې کولې. نه هغه خال به هم راتلو سپارۍ پر علاقه به دې ځای ته راتلله. لکه مطلب دا چې ژوند والا هر یو ضرورت سامان ملاوېدو دلته؟ دې ځای کې چې تو کوم نومونه ضرورت شی غوښتلی هغه ته ملیدو، ډاکټر سے لیکر د هر یو شي پورې ته ملیدلو. ښه دا راته ووایه که نه چې دا کورمې جګړې به څنګه ختمې شي، امن به څنګه راشي؟ تاسو سره موږ خبره وکړه، تاسو خپل د غمونو کیسه تېره کړه، خو چې کله شیعاګانو سره موږ ملاو شو هغوی وایي چې موږ سره هم ظلم شروع دی. دا خو مو حکومت وقت نه څو ورته مطلبي کړي دي، لیکن یا خو بغا یا کڼه وي یا بړنده وي، دا حالات به ګوري نه. کڼه باوي وړنده باوي مو بور دا خبره ورته کړې چې تاسو دې پړاچینور اپریشن وکړئ. که چیرې د پړاچینور اپریشن وکړی شي دنیا ته به دا څرګنده شي چې پړاچینور کې کومه وسله پرته ده او څه پرته دي او کومې علاقو خلک ورکي. دې کې مو داسې کړي چې کله هغه ځای کې دو مړي شوي دي حکومت نه مو دا مطلبه کړې چې دو پوسټ مارټم د وشي چې دغه خلک د کومې علاقې دي، کومه ځای نه راغلي. که چیرې دا د کورمې خلک وي نو بیا دا قبایلي علاقې دا د یو بل په هغه باندې بیا پوهېږي، که په جرګي پوهېږي، که په وسلې پوهېږي، که په څه هغه پوهېږي. خو دا خل د دې علاقې نه دی، دا د ایران او د پاکستان کې د غاټو شهرونو هغو علاقو ټریننګ شوي خلک دي. د کورمې جګړې دپاره بهر نه هم خلک راځي؟ بالکل رسي. دا په حکومت نه مو یو ام پی ای ده هغه په اسمبلی کې هم دا آواز اوچات کړی چې د پوسټ مارټم د وکړی شي دا د کومې علاقې نه دا خلک راغلي دي. په دې نه ټیسټینګ نه پته لګي که نه چې دا سړی د کوم ځای دی؟ بالکل دو هغه نه ده شوی اوسه پورې. او دې علاقې کې هم چې کوم خلک د لشکرکشۍ کې غشي او مړه شي هغو سره هم داسې کروډونه و چې هغه د ایران ولو، هغه د ګلګت ولو پاکستان کې، هغه د کراچۍ ولو، هغه د هنګو ولو، هغه د مختلفو علاقو ولو چې هغه په دې ځای کې موږ سره مړه شي د هغو کروډونه مو حکومت ته هم ښیلي دي. تاسو د اپریشن خبره وکړه، اپریشن واحد حل دی دې علاقې کې امن راوستلو لپاره، بل څه حل نشته؟ بالکل اپریشن د دې هغه حل ده که چیرې اپریشن نه کېږي د دې نه باندې واردات به کېږي. او د دغې علاقې افر کوروم، لور کوروم، سنټرل کوروم دا 3 تحصیله دي. دې کې د 2 تحصیلو د مو علاقې اپریشن دي تقریبا 2 پیرې کې شوي دي. 2 اپریشن سره شوی نه ده. که چیرې 2 اپریشن دې پیره کې ونه شو کېدی شي دا ریاست ته هم نقصان ور ورسوي.